السلام علیکم. یو هفته لس ورځې مخکې یو واقعه په سوات کې شوې وه. زما د نظر نه تیره شوه، خو بدقسمتي دا ده چې ملک روزانه دومره ډېر عجیبه واقعات کیږي چې زما اړي چې زه پې ویډیو جوړه کړم خو بیا زما د ذهن نه وځي. نن زما یو ډېر خوږ دوست دی، یو ریټایرډ چیف انجینیر دی د ایریګیشن نه، ولی محمد صاحب نوم دی، او هغه په خپله یو زرغون تحریک چلی چې کوم هغه کوشش دی چې د دې ملک دا وسایل چې دي د اوبو دا د جنګلاتو دا کم چې په بېدردۍ سره دا خلک استحصال کوي او تباه کوي، د هغې دپاره هغه کوشش کوي او اواز چوتي. نو هغوی راته کال وکړو چې یاره انیس صاحب په دې موضوع باندې کو تاسو یو ویډیو وکړئ چې خلکو ته پته ولګي چې سوات دا واقعه څومره اهم ده. چل دا شوی دی چې په سوات کې یو مولوي صاحب دی، یو عالم دی، مولانا فضل وهاب نومې دی. هغه باندې څه کسانو تشدد وکړو، کپړې ولې وشلولې او بیا یې په اف آی آر وکړو، په تاڼه کې بند کړو. وجه څه وه؟ وجه دا ده چې زمونږ مدرسې ټولې چې دي 99% صرف د دین تعلیم ورکوي، او دې مولانا صاحب یو ناشنا کار کو. د دین د تعلیم سره وړول کې دا شعور هم راوستو چې دا ماحول او دا ملک زمونږ دی، او د دې ماحول دپاره کار کولو کې دا یو بنیادی طریقه ده چې مونږ دلته کې ډېرې ونې وکرو او زمونږ دا ملک د دې تباهۍ د ګلوبل وارمنګ چې را روانه ده چې دې نه بچ شي یا د هغې خلاف مونږ مزاحمت وکړو. نو دې مولوي صاحب به دا کول، فضل وهاب صاحب، چې دله به خلکو بوټي راوړه او د به ځان سره د مدرسې دا واړه کړه، او کم ځای کې چې به د بوټي کمی و نو هلته به یې بوټي کرل، ونې به یې کرلې د روډونو په غاړه، په کلاو میدانونو کې. د چې په دې منګوره بایپاس باندې بوټي کرلي وو، هلته ټیکهدار راغلی دی، هغه بوټي مات کړي دي یا یې کټ کړي دي. چې ده ته تپوس کړی دی نو دا ټیکهدار او د هغه خلکو په هغه باندې تشدد کړی دی، کپړې ولشلولي، او بیا دا ټیکهدار خو باسري پیسې ورسره، او مولوي صاحب غریب سره بسي، دا خو ټوله مدرسه په چندو په وظیفو چلیږي. نو هغه بیا په حوالاتو کې بند کړی، او کم اف آی آر چې پې کړي اوس به غریب په عدالتونو کې کیسونه کوي. نو د دې سره هغه خلک ټول مایوسه شي کم چې د دې ملک د بهترۍ دپاره کار کوي. ونه لګول خو یو صدقه جاریه ده، او دې وخت کې زموږ دا ملک چې کم بدترین د ګرمۍ او د سیلابونو په ضد کې دی، دا په دې وجه دی چې موږ خپل جنګلات ډېر بېدردۍ سره کټ کړه. نو دغه فضل وهاب صاحب لاس مضبوطول پکار دي صوبایي حکومت لا، او د سوات چې کم ایم پی ای ایم این ای دی هغه له فوري په دې وجو پکار ده د فضل وهاب خلاف چې چا کارروایي کړې او دا ونې والي دي، د هغې خلکو خلاف اف آی آر درج کول پکار دي چې آینده څوک داسې کار ونه کړي، او چې څوک د ملک د فایدې کار کوي هغه له خو سپورټ ورکول پکار دی. پکار ده چې محکمه جنګلات مولانا صاحب سره یو میټینګ وکړي او د هغه سره دومره ماشومان دي چې هغه ونې دله فری کړي، نو هغوی له ونې نورې ورکړي، سهولتونه ورکړي، فنډز وله ورکړي، الټه تاسو په هغه باندې اف آی آر درج کوئ. امید لرم چې تاسو به د فضل وهاب صاحب په دې کوششونو کې د هغه د سوات ملګري مرګستیا کوئ او د دې خلاف اواز چوت کوئ چې دا چا په ده تشدد کړی هغه د قانون لاندې د هغه خلاف کارروایي وشي. کمنټ وکړئ او دا ویډیو ډېره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.